ګرانو کتونکو 15 مرلې کور نیکه او 400 زموږ فارموله به تاسو ته یادوي نو چې تاسو ته ښه پته وي. دې وخت کې چې زما څنګ کې ناست دی دا د تنګي نیوز ډایرکټر خو هم دی، پروډوسر یې خو هم دی او کیمرامین یې خو هم دی او هر څه دی. خو ډېر په کم عمرۍ کې چې کوم دی نو نصر الله خټک یو داسې غم ور واړو چې راتلونکي ژوند هغه ډېر د ده د ګډوډۍ ښکار دی. مونږ ورته بار بار وویل چې لکه د سړي له واده مه کوه مه کوه مه کوه، خو بهرحال بس اوس شوی کار دی نو هغې کې خو بیا څه کېږي نه. نو او دا دې کې د فیض الامین دومره غټ کار دی که نه بلیک اجي صاحبه چې دا په دې ډرامه هغه اړولی دی. نو مولانا صاحب سره به خیر دې ستړموش وکړي او خلک را روان دي. خو بهرحال خبرې اترې به کوو ګرانو کتونکو. د واده په یو نوې ژوند آغاز یې کېږي او دغه نوې ژوند آغاز چې کېږي نو دې دپاره موږ خالد منصور راوستی دی. خالد منصور په دې کې ډېر زیات ایکسپرټ دی چې ژوند به دې کامیاب څنګه وي، مخکې به چې کوم دی نو د ده به څه فارموله وي او چې دې کامیاب ژوند تېروي نو خو د نصر الله شانتې وي او که نه بیا خو بس تللی دی. نو خالد منصوره هرکلي درته وایم سره ده خو مبارکي ورکړه که نه. ډیره زیاته مننه ایلب خان، او ما ورله وختي مبارکي ورکړه، ته لیټ رالې او دویم نمبر خبره ده چې ګوره دا زمونږ ځوان کول دی نو ته دوی یاروه مه. دا بس دی چې دا مونږ د څونه یارلو دا ډیره ده چې تر اوسه پورې ستا د لاسه همدغسې په ګیره کې سپین په سر کې سپین دا ستا د لاسه او ډایلاګونه چې کوم ځای کې کېني نو لکه 15 مرلې کور او 400 او دغه نکاح او په دې دومره ستا په دې دومره کمپین کې زمونږ نصیب نشته دی. دا ښه ده چې نصر الله دې په وخت باندې پوره کړ، یعنې که تا ته پاتې نو لکه دی به همدغسې زمونږ شان پاتې ګرځېده. نو زه دا خبره کوم لکه هر سړی دا کال کوي نو زه ورته وایم صاحبه د خپلې ضلعې نه اوس هم چې راتلو نه کوټ نه څوک راغلي که نه باباګان راغلي تا خو لا انټرویو کې ورسره لګیا وي. خو زه هم چې دې سره دا خلک وګوري چې یار وره وادونه د خړې رښتې ښه ډېرې دي. دا دی چې شاهجان پکې واده کولی شي تاسې هم پکې کولی شئ، خو مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د ضلعې نه بار نه ورکوم. ایلب خان دا ستا زه ته وایم چې دا ستا غلطه خبره ده. غلطه خبره دی په دې سنس کې دا چې وایم دا زمونږ سر سپین ګیره سپینه دا ستا د لاسه. نو که شاهد جان تا ته صبر کړی و که نه نو دی به م همدغسې پاتې و همدغسې به ستا فارموله چې ده نو لکه که د ضلعې دننه ده او که د ضلعې بار ده نو کم از کم زمونږ دپاره نه ده قابل قبوله. باقوس دا کوم باباګان چې د کوهاټ نه راغلي دغه نه نو که خدای پاک د دوی په نصیب کې کړي نو دغه هم نشو ویلی. دی به ایلب خان داسې ده شاهد جان چې دی ښه میچیوره لږ دی په کم عمرۍ کې لکه هغه ډېر زیات سمه لږ دی مونږ سره لکه ماشوموالی دا زلمیتوب یې دا د مونږ سره روان دی. نو تر دې دمه مونږ د ده داسې هېڅ قسمه اکټیویټیز نه دي لیدلي چې په دې عمر کې خلک کوم هلکان کوي نو هغه څیز د ده نشته دی. انشاءالله لکه دا ښه یو شریفه لږ دی او ښه تعلیم یافته لږ دی نوکر پیشه دی د ده به انشاءالله چې ډېر برایټ فیوچر به وي او که خیر مونږ هم ورله دعاګو یو چې الله پاک دا ژوند چې دی نو دی هم دغسې کامیاب کړي څنګه چې دا تېر ژوند کامیاب دی. خپل مور پلار دی پرې خدای خوشحاله کړي ځکه د مور پلار همدغه خوشحالي وي نو انشاءالله چې مونږ پر امید دی به ډېر زیات مطمئن وي. څه ووایم ته خو به ده کې ډېر څه کتل چې نور به کامیاب څنګه وي خپل نه نو ته لږ راته لکه جنګ جګړې ړومبي یاره پیشو وخل دغه لکه دا پرشر به دا کېږي دا تاسې والله دا تجربې ډېرې شوي دي. ښه ګرانو کتونکو دا دی شاهد جان او د شاهد جان چې کوم دی نو واده شو خالد منصور خو داسې دغه نه کړه خو دی خپلوانو ته وایو که نه لکه نوې دوستي وي نوې رشته وي دا ورته وایي چې خالق دی نشه نه کوي تماشه نه کوي داسې فضول ګرځي نه نور تاسو هر څه پته ده که نه او زمونږ کشر دی زمونږ بچی دی او زه خو بیا وایم چې بس لوبه ده وشوله هغه نصر الله خټک وکړله شاهد جانه خپلو کې دي خو پردو کې دي بارۍ کې دي بارۍ کې دي او خوشحاله ورته یې که نه ته مړه ووایه والله چې خفه خفه ښکاري خیال دی دي دا د ده خندا چې کومه ده که نه دا ورسره زیاتې دي نه څه شته که نه څه شته ګوره زمونږ په کلي کې چې به واده و نو مونږ به پرې نښې شته نو چې نښه به یې نه ایښتلې وه نو مونږ به جنج نه ورکوو. دا اوس خبره ده چې دوه ویړه ته نو دی خو به دا خبرې خو کوي که نه چې خفې خو خوشحالې نه تېر څنګه ویل د هغه نه ته څه خبرې د هغه زړه نه تاسو څه خبرې چې هغه په دې وخت کې کوم دغه کې دا خندا هسې مشره دا خندا تا ته د خفګان خندا ښکاري خو نه ده په دې مخ چې دا غم و در سره که نه
ټول غورې دلته کې چې موږ رالو دا موږ ستا د دغه نه رالو خو بهر خان خفه کېږې به نه خیر دی به دا ګوره رشتې دا په اسمانونو جوړېږي که نه یو د عشق واده وي او یو چې کوم دی نو د کور دغه وي نو پښتو کې چې موږ ډکې درولې دې ته له ډکې درولو خو ته ښه مطمئن نو ګرانو کتونکو موږ سره ودرېږې د رسول الله راځي هغه سره به څو خبرې اترې کوو نو چې دا کوم کار یې کړی دی نو سیخې کړی دی خو بد یې کړی خو برخل شاید ته چې کوم دی نو مبارکي وایو دغه مبارکۍ له راغلي او دغه چې کوم دی نو واده را جوړ دی او واده چې کوم دی نو د ګل پرواز دی ښه لکه موږ چاله تکلیف هم نه ورکوو موږ وایو چې په نورو ورځو باندې ودونه زیات دي خلکو دار چا روټۍ خوړلې وي نو موږ وایو چې دلته کې راشي خو وږي راشي وخورئ داسې ده که نه نو موږ ور ډېر ښه پوزیشن دا جوړ کړی دی نو موږ سره اوس خبرې به کوو ګرانو کتونکو تاسو خبرې ترې واورېدې بیا ویم چې پنځه مرلې کور نیکه او 400 دې کې اوس رشید هم راغلی دی د هم په نمبر کې دی او بیا اوس به صادق هم دی خو ما فرمان ته ویله چې په دې خو خرچه راځي نو هغه وایي زه پیش او زما کار پیشه نو د شاهد کار خوږ شو خو نصر الله دومره مصروفه دی چې هغه موږ ته اوسګارېږي نه یعنې هغه سره هم په دې باندې خبرې اترې کولې چې د هغې احساسات څه دي د شاهد احساسات خو تاسو وکتل نو ده ته مبارکي خو ورکړه که نه یې سړي له مبارک شي شهید به الله دې دله بختور کړي الله دې په خوشحاله کړي دا ودونه زه هم ساده ښیږي ساده بالکل چې څومره ساده وي خرچه هم پې کمه راځي خلکو ته هم تکلیف ډېر نه وي او ساده ژوند ډېر مزېدار وي موږ د پښتنو کې دا پیغور رانه چې بس دغه واغه که نو بس خبره هم دقې ورانه کړې لبخان به چې پیغور دی پښتون وروسته هم پیغور کوي او مخکې هم پیغور کوي چې دا پیغور ختم شو بس ښه صفا ژوند دی ښه مزېدار ښکلی ژوند دی ساده ژوند چې څنګه خلکو به پخوا ویل چې یاران دوستان به راټول شو د جنګۍ لاندې یا د توت لاندې به کټونه پراته وو خلکو به کټونه راټولول خلک به خوشحاله وو په میاشت میاشت به واده اوس 2 ورځې واده نه او بس شادي حال ته راشه هغه خلک راولي چې بس یار دوست د ګوتې ګوتې راټول کړي هغه به په کلي کې به خوار هم وخوړله غریب به هم وخوړله او ښه به خوشحاله ټول کلی به واده به د یو کس او خوشحاله به ورسره ټول کلی اوس دغه ژوند دغه مزې نشته دی ځکه چې دا موږ ځان ته په خپله ګران کړه رواجونه دي فضولیات دي خارچي دي لکه د جهیز چې څه دغه دي دا ټول فضولیات دي او ګرانو کتونکو اوس ماډرن اوس چې خوراک هم کوي که نه نو موږ په لاس خورو نه چې دلته کې راشي نو بیا به یو کاشوغه به دې کېښودي بلکې اکثر ناخه روزو موږ د هغه چل چرته راځي اوس د رشید چې کوم دی نو ته به دویم سیسټم واده دی څنګه نو لکه تیارې دی ته نه بس دا واده بس ما خو د نوره خبره وکړه نه د دویم واده خبره کوم ښه خټک دی ارې راشه که نو بیا یو هسې یو منټ راشي یو میسج ورکړه ورکه دې هلکه سړی ډېر بیزی دی څنګه چې مې درته ذکر وکړو نو چې څنګه ما تاسو ته وي چې 15 مرلې کور نیکه او 400 نو بس دا واده خو کامیابۍ سره سرته ورسېدل او که نه نو دا خو ستا دغه دی یو ناره ده 15 مرلې کور او 400 او نکاح پکې ټول نه مخکې مست ده که نه او بیا 15 مرلې کور دی او بیا 400 هم ده لکه 400 نه بار ولا نه اخلي که نه نو وجه څه ده څه وجه ده دا وجه ده ګارنټي به د شاید به بیا ګارنټي ما څنګه اخسته نو سراله اوس خو دې تختې مو نو کور هغې ته پاتې کېږي نو ولې دا ولې ته وکړه نو ډېر کم عمره نو نو ته شادي خال کې تاسو څنګه دا شی کو بیا دا خو ګوره نو د چا چې ډېره مینې نه هغه بیا شادي خال کې ګوره اخراجات او خرچه زیات اوس ګوره بیا نکاح 15 مرلې کور 400 او شادي حال دا شادي حال به اوس ایکسترا راغی دا شیرین مخال نه 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 اصل کې شاید مونږ ته ګران دی نو ځکه هسې نه چې بل څوک داسې وایي چې واده هم هلته کې شادي حال کې یا په یو مټۍ ډبي کېږي بس صرف 15 مرلې کور دی نور پکې څه نشته دی ښه نو رشید تاسو وی د ودونو باره کې څنګه چې فرمان به وي که نه مخکیني رواجونه دا اوس ماډرن رواجونه اصل کې علب خان بھائی څنګه چې ستاسو یو ستړې ده او هغه روانه ده د فاونډیشن د طرفه چېرې زمونږ زنانه چې کوم دي کوم چې په کورونو ناستې وسې نه کېږي او د بېوسۍ د لاسه په کورونو باندې ناستې دي نو د هغې دپاره ستاسو یو سیسټم روان دی ډېر ښه سیسټم دی موږ به د هغې هر قسمه ملاتړ کوو که مالي که هر قسمه یو څیز اخیستلي په موږ به بوج راچوي خو موږ د پښتنو دا څیز ځان ته په خپله باندې ګران کړی دی رواجونه هم داسې فضول رواجونه پکې منځ کې راغلي دي ورسره چې کوم دی نو لکه ویره دا خلک به څه وایي سیز د دې نه وړاندې چې دا خلک به څه وایي د خلکو د وینا د وجې ټول سیسټم وړاندې که موږ ساده پروګرام وکړو پخوا به خلکو په ګوړه باندې دوا خیر وکړلو او بس ساده باده پروګرام به وشو چمګاوڼ به راټول شولو
او نن سبا د پښتنو د رواجونو د لاسه ډېر هلکان هم داسې پاتې دي چې وسې نه کېږي او هم د دې رواجونو د لاسه زمونږ ډېرې خویندې میندې په کورونو باندې ناستې دي چې وسې نه کېږي، نو د هغې د وجې د هغوی ودونه پاتې دي. حالانکې نکاح یو فرضي عمل دی، یو سنت عمل دی او نکاح چې کوم ده نو دا لازمي پکار ده، هغې سره ژوند ښایسته کېږي، هم د هلک هم د جنۍ او د ډېرو الاتو غلطو نه خلک رامنې کېږي او یو ژوند د دې سره پوره کېږي. صحیح. ګرانو کتونکو، نکاحګانې چې زیاتې شي نو زناګانې به کم شي، خو مسله څه ده دلته کې کونډې طلاق یافته دغې ته زموږ دا معاشره چې کوم دی نو ډېر بد ګوري. اوس په څه باندې کور روان شوی دی، دغه ځای کې بیا فرض دی چې کور دې نه جوړېږي. نو زموږ د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند بیا ځان ته مخې ته یې ښودل دي چې هغه ودونه کړو د کونډو سره یې کړو. نو دې ته توجه پکار ده. او دلته کې خو چې دویم واده کې او دریم واده کې دا ډېره زیاته ګرانه ده. نو دا ټولې خبرې اترې چې موږ وکړئ نو ګپې شپې پکې ویستلې. شاید چې کوم دی نو بیا ورته د واده مبارکي وو. سرکاري نوکر دی او د نصر الله خټک ورواره دی او فرمان به یې پکې راغی. زموږ دلته کې یو ډېر تکړه سیاسي مبارز په شمالي اشنغر کې یو پیژنګلي یو خدایي خدمتګار ورسره رشید دی، صادق دی. نو سار نواله ماښامه پورې به د دوی دا کار اوس ما یو ګیله وکړله، ما ورته زموږ نمبر خو پکې اوچته وکړه، زموږ د نمبر پکې نمبر نه راځي. خو به هر حال هغه د خدای پاک د ملاقات نصیبه کړې وه، هغه په دې واده کې وشوله. نو ګرانو کتونکو، د ده لپاره دعا کوو چې الله پاک راتلونکي ژوند د خوشحالو او د سوکالو او مور پلار چې کوم دی هغه خوشحالي. د ښځې خپل حقوق خو اکثره موږ د ښځې لپاره مور پلار پرېږدو، نو شاید به داسې نه کوي.